د مدخل نه د مخرج نه علاوه اوس ماو ته لاس دی رګ دی یا بدن کې بل یو ځای دی دا نه مدخل دی او دا نه مخرج دی خو که ماو ته بدن ته بهر نه یو سیز په بله لار باندې داخل شو او شرط پکې څه دی شرط پکې دا دی چې د انسان د بدن اصلاحي پکې بدن ورسره روغږي قوت پکې راځي طاقت پکې راځي روغتیا پکې راځي صحت پکې راځي دردونه د بدن ورسره ختمږي دا یو ډله د علماو وایي چې بالکل په داسې سی باندې د انسان روژه ماته ده دلیل د هغوی دلیل مضبوط دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے اگوی سرا الفطر مما دخلا عبداللہ ابن عباس فرمائی الفطر مما دخلا هغه سیز چې هغه بدن نه بهر وي او بدن ته په حالت د روژه کې داخل شي او په هغې کې د اصلاح د بدن وي بدن ورسره روغږي عبدالله ابن عباس په دغه قول باندې الفطر مما دخله باندې په هغه شي باندې د انسان روژه ماته ده اوس تاسو نه تپوس کړم رایه نه یادوم تاسو نه تپوس کړم انسان په معده کې درد دی زخم د وجه نه اچ پلوری یو ټیسټ دی هغه یا پازیټیو راغی یعنی زخم پکې راغی انسان په معده کې زخمی انسان د معدې درد شروع کړ تاسو نه تپوس کړم انسان انجیکشن د روژې په حالت کې په مټ کې ولګاوه یا په رګ کې ولګاوه صاحبانو تاسو وایې هغه درد د معدې د انسان ټیکیږي که نه ټیکیږي ورسره ټیک شي زما استا په بدن کې بل چرته تکلیف دی ستن په مټ کې ولګي ستن په رګ کې ولګي او کویکلی بالکل یو منټ کې زما استا په یو 2 منټه کې زما استا هغه درد په معده کې د ننه ختم شي د دې خبرې څه مقصد دی صاحبانو مقصد یې دا دی چې دغه سیز د زما استا د بدن د بهر نه د ننه ورسېده چې ورسېده هغه اثر یې دا دی چې زما استا تکلیف ختم شو زما استا درد ختم شو او تاسو کتلی نه چې یو انسان ته ډراپ ولګي څومره زیاتې واړه بول وړې امتیازي هغه انسان له څومره زیاتې ورځي لس کرته خو کم از کم هغه وړې امتیازي کا وجه دا ده چې د ډراپ اثر د انسان مثانې ته رسي ښکاره خبره ما تا کمزوري یو لاړ شو یو طاقت ستن ولګو یا د طاقت ډراپ ولګو ما تا کې جان راځي که نه راځي ما استا ولی خکیږي زما استا طبیعت بل تاسو صورتحال وګورئ یو انسان الله د مکه بیمار دی په کومه کې دی بے هوشه دی هغه خوراک کړی شي نه شي کړی ډاکټران هغوی دپاره یو خبره هغوی دپاره یو کار داسې ټاکلی دی چې هغه په پوزه کې یا د هغه په مرۍ کې یو سوری وکړه او د هغې سوري په ذریعې باندې د طاقت د خوراک ډراپونه هغې انسان له ورکوي ژوندی که نه ژوندی میاشتو میاشتو خوراک نشته سکاک نشته او د هغې ډراپ په ذریعې باندې انسان ژوندی پته لګي چې بهر نه د دغې شي انسان ته اثر رسي د هغې معدې ته اثر رسي هغه زما ستا درد او تکلیف د ستن او انجکشن سره ښه کېږي دا د دې خبرې دلیل دی چې دغه سیز چې کوم بهر نه زما ستا بدن ته داخل شو اصلاح د بدن وشوه که ونه شوه زما ستا بدن روغ شو که روغ نه شو او عبدالله ابن عباس فرمایلی الفطر مما دخله او دا یاد لره زما ستا د مذهب یو لوی معتبر کتاب هدایه په نوم باندې هغه هم دا لیکلي دي چې کوم یو سیز د بهر نه د انسان بدن ته داخل شي د دغې دو لارو نه علاوه او په هغې کې د انسان د بدن اصلاحي روغتیا یې پکې په هغې باندې بالکل د انسان روژه ماته اوس که تاسو درد وي ستن ولې لګوئ بیا خو تا ته هم پته ده چې د دغې ستن په لګولو باندې زما درد ختمیږي او ګوره دا یاد لرئ په شامي کې په فتاوا علمگیری کې هندیه مرتویل کېږي دا غټې غټې فتاواجات دي لوی لوی فتح القدیر دی بحر الرائق دی لوی لوی کتابونه دي په هغوی کې
د ستنې د لګولو یا د ډراپ د لګولو خبره نشته. مخکې زمانه کې دا شی نه و، دا خو اوس راوتی دي. الته یو قانون ذکر دی، قانون زار تاغه قانون وایم، الته قانون دا ذکر دی. درې شیان یې ذکر کړي دي، یو د انسان کوپړی دماغ، یو د انسان خېټه، یو د انسان مثانه. هغوی یو قانون بیان کړی، په هغه زمانه کې ستن نه وه. هغوی دا قانون بیان کړی دی چې کوم یو انسان دماغو ته یا کوم یو انسان خېټې ته یا کوم یو انسان مثانې ته بهر نه لمده دوی، لمده ستن لمده ده که لمده نه ده، ډراپ لوند سیز دی، وچ سیز خو نه دی. لمده دوی بهر نه خېټې ته ورسي، دماغو ته ورسي، مثانې ته ورسي. شامی وګوره، فتاوا علمگیری وګوره، ټول فتاواجات وګوره، ټول چې دا مسلمات دي، دا هر چا کتابونه دي، هر څوک یې مني چې څوک امام اعظم او ابو حنیفه په مذهب باندې دي، هغه دپاره دا کتابونه قابل قدر دي او قرآن او حدیث نه مستنبط دي دا کتابونه. په هغې کې دا قانون موجود دی چې بهر نه د ستن په ذریعې باندې دماغو ته، معدې ته او مثانې ته یو څیز ورسي او په هغې باندې د دغې دریو واړو اصلاح راشي، په دې باندې د انسان روژه